الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو دی نه بس ماشومینګه په رباعي مجرد باندې پوهه کو نو ورته وایي چې بچي رباعي څلور ورته وایي په دې کې به څلور حروف راغلي او څلور وړه به کوم دي نو سوي اصلي وي مجرد یعنی څلور وړه به اصلي وي د زواید نه به کوم دي نو خالي وي. بیا ورته مثال دلته کې ورکو دا خرج بر وزن فاعل را نو دا خرج کې دا څلور حرف راغلي دال ح را جیم او وزن به کوم دي نو فا عین لام او لام راغلي دي یعنی په دې کې زائد حرف چې کوم دي نو هغه نشته لري. دلته کې ورته بیا په دې معنی پوهه کو چې ګوره دا خرج بر وزن فاعل را د دال مقابله کې فا د ها مقابله کې عین او د را مقابله کې لام اول او د ها جیم مقابله کې چې کوم دي نو سره لام ثانی دا چې کوم دي نو راغی نو په دې کې چې کوم دي نو حروف زائده نشته لري په دې وجه باندې دا شو دا رباعي مجرد شلو حروف سلور حروف پکې اصلي دي خو مزید زائد پکې یوم نه راغلي نو په دې وجه دې موږ رباعي مجرد ورته وایو. بیا به رباعي مزید باندې خو یو چې بچي دا سلور حروف پکې اصلي راغلي یا ور سره به یو نه یو چې کوم دي سره راغلي مزید هم راغلي لکه تدحرج بروزني تفاعل لرا نو دلته کې تدحرج کې راته چې کوم دنه سره راغلي دا د زائد راغلي نو په دې وجه باندې دې تاسو وایو دې په رباعي مزید وایو. نو دا 4 اقسام دي. بیا په دې طریقې سره ماشوم سره کوم دي اجرا وکړه چې 4 اقسامو کې سره او 72 اقسامو کې سره ماضي او مضارع د سره موږ څنګه د اجرا طریقه خو درې راغلي طریقې سره ماشوم سره اجرا هغه ور سره وکړه.